مونږ وایو، مونږ ټول خلک وایو د الله یاره ده یاره، خو ټول په دروغو کې پراته یو، حقیقت نشته. یاره به څنګه د الله؟ ګوره اوس مثال درکو. زما دا یقین دی چې یو سړی د انور ته ناست دی، د هغه یقین دی چې دا انور دی. نو که د دنیا خلق را جمع شي او ورته وایي چې دا انور نه دی نه دی نه دی، نن شپه دا ورځ نه را، د ده دا یقین بدلولی شي؟ نه کاکا تا ټول دروغ وایي، دا زر واړه دروغ وایي، دا خو رڼا ورځ ده نور د ځي نه. که یو سړی وي هغه ته دا پته ده چې دا بجلي د بلب بل دی او دې پسې شاته دې تار کې کرنټ دی د بجلی، او که ما ګوتې وروړې نو ما وجني، ټوله دنیا ورته لګیا ده. دا تا تاسې ښکاري دې کې کرنټ نشته او دې تار له ګوتې یو سا، د ده دا یقین بدلولی شي؟ او وروړه که تاسو زرها لګیا یو ما ته دلایل هم وایې خو ما ته بجلي بلیږي او شاته تار بربند دی. یا یو سړی دی مثلا هغه اور دی مخامخ بلیږي او څوک ورته وایي چې دا اور ګرم نه دی، یخ دی، ملام ورته وایي، یمیم ورته وایي، تم ورته وایي، بلم ورته وایي، د هغه چې د اور په ګرموالي کم یقین دی هغه له بدلولی شي؟ بل مثال مم درکم. یو سړي ته پته را چې په دې سوړه باندې مار ورننوت، د هغه مخکې ورننوت، ګټه سوړه د مار ورننوت، بل دته څوک وایي چې دې سوړه کې لاس وردن نه کا، اسم پکې نشته، زم ورته وایم، بلم وایي بلم وایي بلم وایي، تاسو وایي دې به دې سوړې ته لاس ښکته کړي؟ یقین دی ما په خپله ولید چې مار پکې ورغی، او بیا مې ولید چې مار سر راوچت کو لکه ژبه یې مړقوله او چجی والا ولاندې کړ، مړې که خو دې به دې سوړې ته لاس وردن نه کړي. ولې؟ زړه کې د مار هغه یره پرته ده، د بجلی د کرنټ هغه یره په لاس کې پړه کې پرته ده، دې ګوتې نه وروړي، د اور د تاو هغه یره پړه کې پرته ده، دنیا ورته لګیا ده، د هغې له ګوتې نه وړي. دقه رنګې مسلمانانو تاسو ته پیغمبر لګیا دی، عالمان لګیا دي، تبلیغ والا لګیا دي، دنیا لګیا ده چې ګورې خیرت کې د فاسق دپاره اور دی، ګورې سزا ده، ګورې غل دپاره سزا ده، ډاکو دپاره ګورې سزا ده، قاتل دپاره ګورې سزا ده، مسلمان ته ضرر رسول والا دپاره سزا ده، دوکمار دپاره سزا ده، او ته بیام وی نه مړی سم نشته. نو اوس ووایه ستا په زړه کې د یرې یقین شته؟ نشته. که ستا په زړه کې د الله یره کېناسته نو د مار سوړي ته خو لاس نه ښکته کې، د بجلی کرنټ له خو ګوتې نه وړې، اور ته خو لاس نه وروړې، د یرې یقین نه دی پې. دلته په الله د یرې یقین نشته. که په الله د یرې یقین راغی، زما د قسم په خدای وي که دې غلا وکړه، قسم درته خورم، زما د قسم په خدای وي که تا قتل وکړه، زما د قسم په خدای وي که مسلمان سره دې ظلم وکړه، زما د قسم په خدای وي که تا د الله نافرماني وکړه، یره نشته. اور دی او خطرناک عذاب دی او نیخ پې ور روان نشته، یره شته؟ نشته. یره د دغې بزرګانو په زړه کې دا خلک و چې زړه کې یره پرته وه، زمونږ زړه کې نشته. دا خلک و چې الله ته به درخواستونه کول او جړل به. عبدالله ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی، یو ځنګل ته لاړ. چې ځنګل ته لاړه نو په هغه ځنګل کې یو شپونکی دی ګډه چیلی سره دی لګیا دی ډوډۍ خوري. هغه شپونکي ته یې آواز وکړه، خلک ست کوي. نو شپونکي ته وایي راشه وروری مونږ سره ډوډۍ وخوره. هغه وایي زما روژه ده. شپونکي ورته وایي، دی وایي چې وروری که معلومه وي چې دا شپونکي دروغ وایي که رښتیا وایي. وایي ستا روژه ده؟ وایي هلکه وایي یو چیلی را باندې خرڅه که او مونږ وږي یو، نو دلته به یې لاله کړو، پیسې به در کړو، ستا د خوښې پیسې در کوو، او مونږ به یې دلته لاله کړو، په دې اور باندې به روته کړو، ته به مخورې مونږ به مخورو. شپونکي ورته وایي دا چیلی خو زما نه دي. وایي د چا دي؟ وایي دا د مالک دي، او مالک نشته، نو زه تاسو باندې پردی شی نشم خرڅولی. چیلی زما نه دي، د مالک دي، مالک شته نه، نو پردی شی په تاسو نشم خرڅولی. عبدالله ابن عمر چل کوي، ګوري یې ښه صحابي دی. وی مالک دلته کم دی؟ وی داسې کار وکړه چې مالک دې نه تپوس وکړي. وی کار خو نورم آسان شو، پیسې به در کو جیب کې واچوه، او که مالک دې نه تپوس وکړه نو ورته وایه چې شرمه خوړلې ده، تا ته مالک څه هغه ورته دا چل نه ښیي، ګوري یې معلومات یې کوي چې دې رښتونی دی که دروغجن دی، چې وایي زما روژه ده. تا نه مالک څه خبرېږي، پیسې به جیب کې واچې او
مونږ سره به چیلې مه خورې، پیسې به هم جیب کې واچې، مالک ته وې شر مخ خوړی ستا مالک څه خبر دی، اکم دی دلته کې اشپونکي ورته وایي فأین الله، مالک خو نشته خو الله څه شو، الله کوم دی، الله خو شته کنه. در حقیقت چې ستا په زړه کې دا راغی چې الله زما په سر د پاسه دی، زما خم ویني زما بدم ویني، مال د خو ښه بدل را کولی شي او د بدو ښه سزا را کولی شي، دې ته یې روئ. حضرت مالک ابن دینار ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی، نو دې په لاره تېرېده، ماشومانو لوبې کولې، نو دې یو ماشوم داسې دی غاړې ته ولاړ دی او جاړي، خپه ولاړ دی جاړي. نو مالک ابن دینار ماشوم ته آواز کې بچې دلته راشه، وی دا نور واړه لوبې کوي او ته لوبې نه کې، څه چل شوی دی، مور والے که پلار والے؟ ماشوم ورته وایي بابا زه خو لوبو له نه پیدا شوی چې لوبې کوم. څه له پیدا؟ وی زه خدای له پیدا یم چې الله قرآن شریف کې ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې ما انسان او پیریان د عبادت لپاره پیدا کړي، لوبو له نه پیدا، زه خو عبادت له پیدا یم. وی دا جاړې ولې؟ مور پلار وهلې ځکه جاړې؟ وی نه، ای بابا په دې نه جاړم، خو بار نه کور ته راوتم د قیامت ورځ راته رامخکې شوه، جړه راله. د قیامت په ورځ به دا ټول خلک دومره تنګ شي، دومره چې دی به وایي چې یا خدای پاکه دا دوزخ ښه دی خو چې دې غم نه خلاص شو. نو حضرت آدم علیه السلام پسې بلال شي چې سپارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي، نو به ورته انکار وکړي، نو حضرت نوح علیه السلام پسې بلال شي، نو به ورته انکار وکړي، نو حضرت ابراهیم علیه السلام پسې بلال شي، اب هم انکار وکړي چې لست لذلک، زم دا کار نشم کولی، نو حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه په ټول پیغمبرانو به وګرځي، اخره کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي ګرځي. دا یاره مې په دې زړه کې راله، نو جړه راله. نو مالک ابن دینار ورته وایي بچې وی باید چې مونږ وجاړو. ته ولې جاړې؟ ته خو ماشوم یې، ماشوم له خو د دوزخ اور نشته، ته ولې جاړې؟ ماشوم ورته څه وایي؟ وی کاکاجي وی زما مور چې کله خشاک بلی که نه اور بلی، وی دا غټې دړې غټ لرګي چې بلی کله نو دا نه بلیږي، نو دا واړه واړه ته توتن کی، دا نری نری ډکي راغون کی توتن کی، دې ته اور بل کی، نو بیا پې د پاسه غټې دړې کېنې. نو زه یریږم مونږ توتن کی یو، هسې نه چې د جهنم اور الله بلی او ګرمۍ او وایي چې دا ماشومان دا توتن کې راولئ چې دا ورته لاندې بل کو، د پاسه به پې غټ اور بلیږي. او کاکاجي د یو سړي لرګی دی، یو سړي سره ماشوم ورته وایي کاکاجي یو سړي سره لرګی دی، د هغه خوښه ده که کټ ته جوړئ، د هغه خوښه ده که میز ته جوړئ، د هغه خوښه ده که تخته پوشت تخت ته جوړئ، د هغه خوښه ده چې قیمتي لرګی دی اور پسې ږدي. نو موږ هم د خدای ملک یو، د الله خوښه ده چې سره سره کوي، هېڅ پته حساب کتاب به نه کوي ما سره به کاکاجي، که ووایي چې بس دا زما خوښه ده او دا ماشومان دي او دا جهنم کې ویښ کې اچوم او دا بوډاګان پې د پاسه اچوم، نو بیا به مې ته خلاص کړې کاکاجي. په دې جاړو مالک ابن دینار ورته وایي په ډېرو استادانو په ډېرو بزرګانو ګرځېدلی، خو بچې چې نن تا ما ته کوم نصیحت وکړو، زړه کې دې راته کوم درد پیدا کړه، دا ماله چا هم نه دی پیدا کړی. دا حقیقت دی رونو. یو او بیا ګورې به در سره الله مدد هم کوي، دنیا کې به هم در سره مدد کوي او په آخرت کې به هم در سره الله ګورې مدد کوي. یو بل بزرگ تیر شوی دی، دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردو، سلیمان ابن یسار، سلیمان ابن یسار نوم دی، لوی فقیه دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردم دی. سلیمان ابن یسار وی چې دا ډیر خوبصورت او خشتاو، نو په لاره تېرېدمه نو د یو مالدار کور نه یو زنانه را پس یو وینځه راولېږله او ما ته د ګناه دعوت راکړه،
دې کور کې هغه زنانه ده او ستا په انتظار ده، هېڅ څوک هم نشته. ما ورته وایي چې زه د الله نه یېرېږم. وایي چې شپه شوه نو حضرت یوسف علیه السلام مې په خوب کې ولید. حضرت یوسف علیه السلام راته وایي چې سلیمان ابن یسار ما نه د نمبر یوړه. وی ما ورته چې د الله پیغمبره تا نه څوک نمبر وړی شي؟ د پیغمبر خو ډېره لویه مرتبه ده، ستا نه څوک نمبر وړی شي؟ وی نه، ما نه هم د ګناه مطالبه شوې وه، خو ما سره د پیغمبرۍ طاقت و، نو خدای د پیغمبرۍ په طاقت ته بچ کړم. او تا نه هم د ګناه مطالبه وشوه، تا سره د پیغمبرۍ طاقت نو بیا هم ته بچ شوې. نو ګوره الله هم سړي سره مدد کوي. او کتابونو لیکلي دي په هندوستان کې یو سړی و، وی هغه به خلکو به ورته مشکي بابا وی. مشک دا مشک او عنبر د خاص قسمه خوشبویي ده. مشک په ټولو کې بهترینه خاشته خوشبویي چې ده نه هغه مشک دی. نو هغه ته به خلکو مشکي بابا وی. د هغه د خولې نه او د لاسونو نه به د مشکو خوشبویي تله هر وخت. که مجلس کې بناستو، که یو ځای بناستو، که بل ځای بناستو، داسې خوشبو به تېده که د مشکو. نو دلته چا تپوس وکړو، یاره وی دا ته څه خوشبویي پورې کوې؟ ته غریب سړی او داسې خوشبویي پورې کوې چې د دې زمانې بادشاه هم داسې خوشبویي نه پورې کوي، تا نه خو داسې بل شان خوشبویي دي. وایي زه خو خوشبویي نه پورې کوم. نو وایي ته که ډېر هم خولی خو ستا وجود ډېر ښایسته خوشبویي کوي دا ولې؟ نو خلکو مجبور کړ، یې مجبور یې کړ. وایي ښځه به راته خپله قصه وکړم. وی ده چې هلک ومه نو ده ډېر ښکلی ومه، وجود مې ډېر ښایسته و. نو ما به دا منیاري خرڅوله، غریب ومه نو دا ریشې پیتې او دا څیزونه دا به مې خرڅول. کوڅه په کوڅه به ګرځېدم. وی یو ځل مې یو کوڅه کې دا منیاري خرڅوله، نو یو زنانه راله اواز وکړه چې ودرېږه روره. ودرېدم. وی چې زما دا نیکه دنه سودا اخلي، دا شی په سورې، دا په سورې، دا په سورې. وی چې داسې کار وکړه زما دا نیکه به ستا را سامان ټول وګوري، ډېره سودا دنه کوي، یو بوټی دې دروازې ته رانږدن شه. نو بس زه هم غریب وم او د پیسو په لالچ کې رالمه د ګټې، نو زه په هغه دروازه وردن نه شوم. چې وردن نه شوم هغه نیکې یو شی راواغی، دا په سورې، دا په سورې، دا په سورې، دا په سورې، لکه زه پوه شوم چې دا مانه ډېره سودا کوي. وی دې کې دروازې ته جرنده وواله، چې دروازې ته جرنده وواله او هغه ما ته وایي چې دننه راځه، د ګناه مطالبه یې رانه وکړه. وی ما ورته وایي چې زه خو د ګناه نه کوم، زه خو د الله نه یېرېږم، زه ګناه چېرته کوم؟ ما خو په زندګۍ کې چېرته ګناه نه ده کړې. وی بس هغې ښځې وی چې که ګناه نه کوې شور جوړوم، چغې وام چې دې ما پسې کور ته راغلی دی او سم دې په شرمونو شرموم، جیل ته دې لېږم. اوس به چغې ووامه چې دغسې دا هلکه د سودا په بهانه منکر دننه کور ته راغی او ما نه د ګناه مطالبه وکړه، دا هر څه په تا درلو. بس چې پوه شوم چې خدای دا په څه مصیبت وړېدم، د ګناه مطالبه هم دا خدای والی کوي ما نه. او که زه ګناه مطالبه نه کوم شرمۍ دا به ټوله دنیا راشي، هغه قاضي او بادشاه له تللو ته ټول قوم به مې وټکوي. مړ ملا نه کي چې خاوند دغه راشي، رور یې راشي یا بل څوک یې راشي، ختم منکر په دې نیت راغلی، دا څه پلانجه الله ورته زړه کې القا وکړه. وی ما ورته چې ښځه بس ټیک ده چې مې نه پرېږدې او شرمې مې، نو بس چې ته څه وې هغه به وکړو. خو ما له اودسمات یې راغلی چې د غسلخانه شته. وی چې یو دا مخامخ غسلخانه ده. وی بس غسلخانې ته دروازه خو هغې جرنده کړی، غسلخانې ته ورله. چې وردنه وتم وی لوی اودسمات مې وکړو، امې راواغېسته او په مخ مې ومږه لوی اودسمات او په لاسونو مې ومږه او ټول وجود باندې مې هغه خپل لوی اودسمات ومږه او ځان مې ښه ګنده کړ په جامو او په مخ او په سټ او سر او په لاسونو. چې بار ته راووتم او دې ښځې وکتل، هغه ویندې داسې څه پاګل راپسې راستی دی، رکل شا پورته ورته ته کولا وکړه سخابین په ځان باندې داسې څه پاګل ده، خو لیونی دی، روغ نه دی. شا به دروازه ورته کولا وکړه روکوه. وی دروازې راته کولا وکړه او بار رو تښتېدم. وی چې رالم لاړم غسلخانې ته ننوتم او ځان مې ښه مزېدار خشته پاک کړه، د هغه ګناه نه مې ځان په هغه ګندګۍ بچ کړه، ځان مې خلاص کړه. چې بار راووتم او مې لمبل جامې مې واچولې. هغه ورځ ده او دا ورځ ده چې زما د وجود نه د مشکو خوشبویي ځي. او دا یاره ګورې یوازې د غریب نه، د بعضې ډېرو بادشاهانو په زړه کې هم یو دغه بادشاه چې د ښکار له تلي و،
چې ښکار لتلی او دا پولیس والا دا خلک منډې تړلې وې ښکار پسې یو غریبه ښځه وه هغې غوا سروله په ځنګل کې د بادشاه دا ښکاریان ورلل چې ښکار یې ونه کړ نو د هغې غریبې ښځې هغه غوی یې راونیوله و دې ډېرې چغې والې فریاد وکړي چې دا خو زما غوا ده زما غوا ده خو د غریبې ښځې خبره چېرته څوک مني هغه یې لاله کړه ذبح یې کړه غوښې ته یې ویستو بادشاه له دې غریبې چغې والې چې پیسې راکړې ده غوا زه نیک بخت دی پیسې غواړم اوس به دنه سرمن بادشاه وباسي پیسې غواړم شه به زه دا لاره نیغه ونیسم هغه غریبه لاړه هلته یو عالم هغه ته یې فریاد وکړو چې دغسې زما خو دغه د ټول زندګۍ د بچو دغه یو غوا وه هغه هغه ظالمانو ما نه ونیوه دوله پیسې زه به دې بچو له څه کومه دا خو ما سروړه د خپلو ماشومانو یتیمانانو بچو له هغه عالم ورته وایي زه درته چل ښیمه وګه کولی شي وایي دا بادشاه چې دی که نه دی غریب نه دی خبر دا د پولیس والا او د کارنده او دا کار خراب کړو او که هغه ته پته ولګېده نو هغه به دوی له سزا هم ورکړي بادشاه ته ووایه وایي بادشاه ته زه کوم ځای رسېدی شم همدا خلک لار کې ولاړ دي ما بادشاه ته پرېږدي وایي داسې وکړه دا بادشاه به اوس کور ته ځي محل ته به ځي نو لار کې هغه پلانکي سیند باندې پول نه دی د هغه پول په هغه میانځ کې ورته ودرېږه چې دې سینګځي نو بس پول باندې خو رکوټې وي بس کلک دا بادشاه د اسواګي ونیسه او ورته دا ال ووایه د هغه په زړه کې د خدای یاره شته ډېره ښه ده بوډۍ لاړه په پول کې را روانه ده چې بادشاه سینګ راځي د هغه نه خو مخکې وروسته آسونه ډېر دي دې غریبې ځان یو طرف ته که خو چې د بادشاه اس روان و بس دې ورمنډه کړی و هغې د واګونه کلک ونیو پولیس هم را منډې کړې خلکو هم را منډې کړې خو دې کلک نیولې د اس بادشاه ودې څه کوې بوډۍ پرېږده 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 وی زما د سره یو حق دی په دې پولي راکې او که په پولیس ورات به راکې زما د سره یو حق دی که په دې پول راکې هم ستا خوښه ده او که په دې نه راکې واګې مې پرېښودې خو په پولیس ورات به دنه غواړم چې بادشاه د پولیس ورات نوم واغی پر پیدو شو زر یې داس ته راټوپ کړی خپو کې ورته لاس کېښود وایه بوډۍ هله پولیس ورات باندې زما سره بسي چې زه به تاله درکړم وی خستا دی خلکو ما نه غوا غشتې ده او زما یتیمانان ماشومان بچي دي دغه یو غوا مې و د هغه بچو دپاره هغې له بس وکړم هلې اډر یې وکړه دې له 100 غواګانې ورکړې 100 غواګانې دې له ورکړې بوډۍ رضا شوې پولیس ورات باندې خو به نه غواړې لکه چې دا تصور راغې چې زما به د الله سره ملاقات کیږي او دا یره راله نتیجه به شي ومن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا بیا به نیکي کې بیا به الله رضا کې کنه او بیا به داسې نیکي کې چې ریا به نه کې ولا یشرک دین ریا مراد ده ځکه ریا ته نبی علیہ السلام رکوټ شرک ویلې دی انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر حضور پاک فرمائی وی په خپل امت زه د رکوټ شرک نه ډېر زیات یریږم قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله دا الله رسول رکوټ شرک څه شی دی وی الرياء والسمعه د خودنې لپاره کار کول یا د شهرت لپاره کار کول نیکی دې لپاره کول چې ما خلک وویني او نیکی دې لپاره کول چې په خلکو کې په نیکۍ مشهور شم ولا یشرک بعبادت ربه احدا دا غي دلته کې ریا مراده ده چې ریاکاری به نه کوي په عبادت کې عبادت به الله ته ښیي بل څوک به الله سره نه شریکوي په ښودنو د عبادت کې نو الله خوشحالیږي په جړا او چې جړا یو سړی کوي دی به الله راضي کوي حضرت ابو هریره رضی الله عنه څومره لوی صحابي دی د نبی علیہ السلام 5300 او یا احادیث درا جمع کړي دي امت ته رسول دي 5300 او یا لوی محدث دی او چې کله مړ کېده نو الله ته جړل نو صحابو کې باجیبه جندو صحابي چې بکله وفات کېده مرګري به تراجمو نو یو ورته ته خو لږ سات پس د نبی علیہ السلام سره د ملاقات کیږي ورزان سلام برسه بل به ورته لږ سات پس بستا ملاقات د نبی علیہ السلام سره کیږي ورزما سلام برسه نو صحابه ته وی ابو هريره موږ دل راغلی چې موږ در خپل سلام اوایو چې زموږ سلام رسول الله مبارک ته ورسه او ته جاړې ولې جاړې جړا ولې کې او ته سوي وی سامان ډیر کم دی او مزل ډیر زیات وګد دی ډیر وګد مزل دی او سامان کم رښتیا خبره ده یو سړي زوی دی دوبۍ ته لاړ شي کال پس به راشي 2 کاله پس به راشي
سعودي ته لاړ نو 1 کال پس بلاړ شي 2 کاله پس به راشي انګلینډ ته لاړ امریکې ته لاړ 3 کاله پس خو به راشي که نه خو د مرګ په لار چې کوم سړی ورغی او واپس راځي ډېر اوږد مزل دی ابو هریره وایي سامان لږ دی جاړي پروردګار ته درونو جړه دا د انسان دپاره بهترینه نسخه ده په دې الله خوشحالېږي او نبی علیه السلام فرمایي کمې سترګې چې زما د یرې نه وجړل د جهنم اور ته به نه ځي کم ځای باندې چې زما د یرې اوښکه ورله د جهنم په اور کې به نه سوځي موږ ډېر کمزوري یو ډېر لوی سفر هم په سر را روان دی ډېر خلک په غلط فهمۍ کې پراته دي بعضې خلک وایي مړه بس موږ مسلمانان یو دا دوزخ کافر له پیدا دی مسلمان له نه دی پیدا دا دروغ وایي دروغ دا مسلمان له پیدا دی فرق دومره دی چې کافر به ټوله همیشه په ده جهنم کې پراتی او مسلمان به پکې سموده پراتی چې دا عذاب ته ورجېږي د هغې نه پس په جنت ته ځي دا ثابت دی د پیغمبر علیه السلام دا به نه وایي چې مسلمان له نه دی پیدا نیک مسلمان له نه دی پیدا فاسق فاجر بدعمله له پیدا دی دوزخ ته به پاک دوزخ ته به پلیت لاړ شي نو وبېډوئ نو پاک به شي د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي بعضې خلک څه وایي بعضې وایي مړه دا د مولیانو خبرې دي د آخرت نه څوک راغلی دی دا ګورې د کفر خبره ده که چا دا وایي چې دا د مولا خبره ده او د آخرت نه څوک راغلی دی کافر شو د آخرت نه الله ماله خبر را کړی دی دا خو ته آخرت ونه منه دا خو ته عذاب نه منې دا خو ته آخرت نه منې دا خو دا مولا چې درته کومه خبره وکړه د خدای او د رسول خبره ده ته خو د خدای او رسول خبره نه منې نو چې څوک د الله او د رسول خبره نه مني او څوک آخرت نه مني دا مسلمان نه دی کافر دی دا ډېره خطرناکه خبره ده آخرت نه څوک راغلی دی آخرت نه ما ته الله خبر راوړی دی د آخرت خبر ما ته رسول الله راوړی دی او هغه زه تا ته بیانوم ډېر خلک په دې غلط فهمۍ کې پراته دي ډېر خلک وایي مړه د ایمان دا څه د لومې کچه تار خو نه چې وبشلېږي دا کچه تار دا ډېر مضبوط هم دی او کچم دی که ته مضبوط ساتې نو مضبوط دی که ته کچه ساتې نو کچم دی معمولی غوندې سپکوالی د پیغمبر وکړه معمولی غوندې سپکوالی د قرآن وکړه په ټک درنه د ایمان شلېږي حضور پاک فرمایي وی د ایمان مثال داسې لکه سړی په یو نری دیوال رواني احتیاط سره قدم باخلې که معمولی لږ غوندې د قدم کې فرق راغی ټس خوېدلې به لاندې به پروت دی نو دا د غلط فهمۍ خبرې یا دا بعضې وایي زه مړه دا خو لالکانه ده چې پلار ته وله وایي چې دا زوی خو دې ګناه کوي یاره مړه داسې مونږ ملکانو ټیک به شي ټیک به شي که بیا همدقه زوی چې وروستو لوپر شي او ګنده شي اجرتي قاتل شي دقه مور پلار یې بیا سر ټسوي او یو لمزي او بل لمزي او بل لمزي د ماشوموالي نه به د بچي اخلاق ښه کوي د ماشوم مثال خو د کولال د خټې دی د کولال د خټې نه خو منګیم جوړېږي او کوزم ته جوړېږي ماشوم دی دا په دې بانه به ځان نه خلاصوي چې دا وروسته به ټیک شي وروسته څه پته لګي که ته مړ شوې او دا لوپر شو نو قبر کې بیا درزار ته ګوره او وروسته که دی لوپر شو بیا به څه کوې مستې خبرې به نه کوو قسم دی د صحابه فضایل چې مونږ ته رامخکې چې صحابه کم خلکو او په صحابو کې بیا خلفای راشدین او په خلفای راشدینو کې بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما څومره لوی شخصیت چې کله وفات کیږي په چاړه چاوالیو د سحر په مانځه کې په چاړه باندې چاوالیو نو دې پروت دی خلک ټول ورته راجمع دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه بخاری شریف کې حدیث دی د نبی علیہ السلام د تره زوی دی هغه ورته ولاړ دی نو هغه لیک صفت وکړو امیر المؤمنین مخه پکېږه ستا ډېرې لویې مرتبې دي د الله په نس دومره دې مرتبې دي چې د ټولو نه مخکنې په ړومبو مسلمانانو کې ته داخلې یو څلوېښتم مسلمانو کم و بیش لږ اختلاف پکې شته خو لکه ډېرو صحابو نه مخکې ستا نه لږ خلک مخکې ورپسې وي نو اسلام دې د ټولو نه مخکې دی هجرت ته کړی دی جهادونه دې کړي دي زبردست جهادونه که بدر دی که احد دی که خندق دی تا ښه زبردست جهادونه کړي دي
او خلق سره د خیر ښېګړې کړې دي او بیا په ټولو کې لویه خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرتیا او صحبت ته کړی دی او چې هغه ته د ناراضي تللی دی، خوشحاله ده نه تللی دی. د نبی علیه السلام نه پس د حضرت ابوبکر صدیق صحبت وکړو، د هغه ملګری وی، د هغه سره د ښه اخلاص وکړو د خلافت او د بادشاهۍ په چلولو کې، او چې حضرت ابوبکر صدیق کله د دنیا نه تنو پتا نه خوشحاله تللی دی. او بیا د حضرت ابوبکر صدیق د زمانې نه پس د خپله بادشاهي وکړه، ډېر عدل د قایم کو، انصاف د قایم کو، داسې عدل او انصاف د قایم کو چې په مخ د ځمکه به څوک تر قیامته پورې داسې ونه کړی شي. ډېر زبردست عدل انصاف د قایم کو چې دا خبرې وکړه. نو حضرت عمر مخ ور واړو، دا څوک دی؟ وی د ابن عباس د نبي صاحب د تره زوی دی. وی ما زړه ورکومه، ما ډاډه کومه، ما ډاډه کومه، ما زړه ورکومه. وی تا چې کومه خبره وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ما صحبت وکړو، جهادونه مې وکړل، هجرت مې وکړه، د هغه مرګرتیا مې وکړه، وی دا د الله احسان دې کې زما څه نشته، خالص د الله کرم، د الله فضل او د الله احسان و په ما باندې. دا ګوره ډېره لویه خبره ده، دا الله احسان دی، هغې کې زه څه نشم ویلی، د الله نعمت دی، شکریه به لکه احسان دی، نو د احسان خو شکر پکار ایمان الله تپوس وکړي چې دا ټول احسانات خو ما کړو، څه دې کړي، بیا به څه کوي. دې کې دې ته اشاره ده، دا الله لوی احسان. او د نبی علیہ السلام نه پس چې د ابوبکر په زمانه کې یا د هغه نه پس ما کوم عمل کړی دی، نو بیا هم د خدای ډېر لوی احسانات دي په ما باندې، ډېر نعمتونه دي. که دې نه سر په سر خلاص شوم نو ښه به سر په سر. ټیک ته چې ما هر څه کړي دي، نیکۍ مې هم کړي دي، جهادونه مې هم کړي دي، خو په ما د الله نعمتونه هم شته. نو که د هغې مقابله کې سر په سر خلاص شم، نه ماله سی او نه په ما سی، نو دا به ښي دومره لوی سړی. د سهار مونځ چې به یې کو، عموما به سوره یوسف پکې وی. نو چې دې ځای له به راغې انما اشکو بثي وحزني الی الله، حضرت یعقوب علیہ السلام زوی پسې سترګې ړندې شوې که نه، جاړي ورپسې. هغه زوی چې هغه پیغمبر جوړېدو والا دی، هغه زوی کې د نبی علیہ السلام د وینا مطابق نیم حسن ورکړی شوی دی، او ماشوم یې د غېږې نه وشو کېد او بانه دا وشوه چې شرمخ وړلی دی، کوی ته وغورځېد، جړلې جړلې. وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم، سترګې تکې سپینې شو، زړه درد کې پروت دی، مبتلا دی. نو د کور بندیانو به ورته وی ځان د دې سترګې ړندې کړې، بابا دا ته څه کې جاړې، صبر وکړه، بس یې که بس، خو څه کې ستا په ژړا خو واپس نه راځي. ځان له سترګې ړندې کړې، ځان له زړه سورې کړه، دا څه کې؟ هغه به څه وي؟ انما اشکو بثي وحزني الى الله، وی تاسو نه څه غواړم، زه د خپل غم اظهار الله ته کوم، خپل فریاد خپل الله ته اورم او خپل غم الله ته پیش کوم. تاسو ولې خفه کېږئ؟ تاسو نه خو څه نه غواړم، الله پیش او زه پیشه. نو جړل به یعقوب علیہ السلام. نو حضرت عمر چې به سهار مونځ کې صورت یوسف لیستو، دې آیت له به راوویسته، انما اشکو بثي وحزني الى الله، د یعقوب علیہ السلام د دعا د جړا د ځایله، نو په چغو به په جړا شو. داسې به جړل چې وروستو صفونو کې به د ده هغه د سلګۍ اورېدې شوې، وروستو صفونو کې مونږ وی دا جړا خو بوله دا زلو شلی، دومره لوی سړی او داسې جړا. یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه، هغه ته نبی علیہ السلام نه منافقان خولیو، فلان کې پټې ورته خولیو، پټ فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی. چې څومره مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو، دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه ته ښودلي دي، یو په یو، بل چاته یې نه ویلي، هغه ته یې ښولو. حضرت عمر فاروق یو ځل ورغی، وی حذیفه کار مې دی در سره، امیر المؤمنین څه وی؟ لږ ځان لیکه، یو خبره درته کوم، رښتیا به راته وی، یو خبره درته کوم، ما ته به رښتیا وی.
دا تپوس ته نه کوم چې تا ته نبی علیہ السلام کم منافقین خولی دي ته خو خولی دي کنه یو نمونه راته اغشتي دي فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې نمونه راته اغشتي دي وی اته تپوس ته نه کوم بس تا سره دا یو راز دی د حضور پاک عام مجلس کې نه دی ویلو تا ته دا پټ ویلی دي یو راز دی هغه راز د نه فاش کوم اته تپوس ته نه کوم خدا تپوس ته نه کوم چې د منافقینو کې زمان نوم خو د ته نه دی اغشته الله اکبر تل سوچو کا زه خو به پکې نیم شمیرلې څومره لوی سړی چې د هغه په حق حضور پاک فرمایي ابو بکر فی الجنه ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه عمر به جنت کې دویم نمبر یو ځل نه سو ځله شهادت پیشنګویي ورکړی شوی را د متعلق یو ځل نه دویم ځل احد د غر د پاسه زلزله راځي حضور پاک د خپل مبارک را بری اسکن احد غلش انما علیک صدیق و شهیدان یو صدیق در باندې ولر دی ابو بکر دو در باندې شهیدان ولر دی حضرت عمر ته مخکې اشاره ورکړي څومره لوی سړی زما وزیران په دنیا کې ابو بکر او عمر آخرت کې ابو بکر او عمر لیکن دومره یریږي پزړه کې اس پته نه لګي تا ته پټ غوندې ماته وایا د منافقینو کې چې کوم لست دی زمانو خو پکې نه نه صرف ستانو پکې نشته دا ته یاروي جړلې داسې نه په جړا کې لګیا دی جاړي پروردگار دا د کمال سیز د انسان د کامیابی الله ته جړا ده الله په جړا ډېر زیات خوشالېږي حدیث پاک کې راځي کمی اوخ کې چې د انسان د سترګو نه اوبې دی او په کم ځای ورلې د جهنم اور به هغه ځای نه سوځي د جهنم اور نه هغه ځای محفوظ دی چې کم ځای باندې د اوخ کې ورلې نو جړا د الله په دربار کې دا د کامیابی لویه نښه ده دا ولې دا تا الله لوی وګڼه هغه چاته څوک جاړي چې لوی ګڼي او ځان کمزوري ګڼي تا الله لوی وګڼه ځان دې کمزوري وګڼه یو فلسفه دا ده دویم دا دی چې الله دې قادر وګڼه هغه چاته څوک جاړي چې د ته پته چې دې ما نیوي شي ما نه تپوس کولی شي ما له سزا را کولی شي د دې تښتېدی نشم هغه چاته خلک جاړي چې چا نه څوک تښتېدی شي تپوس دې کول هغه ته څوک نه جاړي نور ته پته ده دی یې ومنله چې الله ته قادر ما نیوي شي ما نه تپوس کولی شي زما ګناه باندې خبردار تا نه زه تښتېدی نشم چې دومره دې په الله یقین راغی چې الله د دومره ښکلو صفتونو مالک دی نو الله به نه خوشحالېږي زاجز یم کمزور یم الله حضور پاک به فرمایل که ناصیتی بیدک الله زما سټوکې ګورې ستا په لاس کې دی الله زما زړه ګورې ستا په لاس کې دی دا ټول حقیقت دی نو د الله دربار کې یره دا د کمال شی دی یو لوی عالم دی یحیی ابن اقسم رحمه الله لوی عالم دی او وفات شو چا په خوب کې ولید دا حدیث استاد دی یحیی ابن اقسم چا په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل وی کله چې پروردگار ته ور مخامخ شوم نو ما الله تپوس کې څه دی راوړی دی وی ما ورته وی چې الله یو خبره مې راوړې ده که ته اورېدل غواړې وایا وی ما وی چې خما ده یو خپل استاذ نه اورېدلی دي چې د هغه نوم معمر دی معمر ابن راشد هغه ما ته ویلي چې ما د خپل استاذ نه اورېدلی دي چې ابن شهاب زهري دی ابن شهاب زهري وی چې ما د خپل استاذ نه اورېدلی دي چې د هغه نوم عروه دی عروه وی چې ما د خپل ترور نه اورېدلی دي چې د هغې نوم دی بیبي عایشه صدیقه رضی الله عنها بیبي عایشه صدیقه وی چې ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک وی چې ما د جبریل نه اورېدلی دي جبریل وی ما د الله نه اورېدلی دي چې کوم انسان د اسلام د مسلمانۍ په حالت کې سپینګیری شي مسلمانۍ حالت کې د ګیره سپینه شي او سپینګیری شي ما له حیا راځي چې دله عذاب ورکړم دا مې اورېدلی دي وی الله فرمایل چې
بشکا تا تخپل استاز معمر ټیک ویلی دی، معمر ته ابن شهاب زهری ټیک ویلی دی، ابن شهاب زهری ته عروه ټیک ویلی دی، عروه ته عائشه صدیقه ټیک ویلی دی، عائشه صدیقه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ویلی دی، هغه ته حضرت جبریل ټیک ویلی دی او جبریل ته ما درست ویلی دی ځه د سپینې ګیرې سره جنت ته. ګوره د کمال شی دی که سپین ډکي او سپینه ګیره. عبدالله ابن مبارک څومره لوی سړی و، څومره د احادیثو خدمت یې کړی. زه حیران شم کله وپس خېږم زم دا مونږ پکې څه کیو، مونږ خو د هغې په نسبت داسې هم نو دا ټول شګې یو ځای که نو یو نړی شګ هم د هغې په مقابله کې نه شو کېدی. دا حدیثو استاز خدمت، حدیث طلب کول، ګرځېدل، په زرګونو شاګردان به ورته ناست وو، په زرګونو، داسې هم نه ده چې ګنې په سوونو شاګردان، زرګونو شاګردانو ته حدیث رسولی دي. او سخاګانې څومره کړي دي. حج له به روان او خلکو نه پیسې به یې غونډې کړې، چې پیسې به یې د خلکو نه غونډې کړې وي چې څوک ما سره حج له دي پیسې جمع کړي، پیسې به یې جمع کړې، ابې سنبال تیلی کېښودې، په هرې تیلی به د یو یو کس نوم ولیکه. نو حج لبلال خلقو بسر بے یوزے حج کو ټولو خلقو باندې به د سنتو مطابق ټول اعمال پورا کړل، ډوډۍ به ورکړه. داغه زمانه چې د حج د سفر څه خدمتو ټول به ولا وکړو، چې واپس براغلل نو بیا به غتیلې راوست، نو هر چاته به خپل تیلې خپل روپیا واپس کړې، یو روپیا به ته وانه رښت، خیراتی به په خلکو حجونه وکړل. شاگردان ورته وی دا د څه مسله جوړه کړې ده، خو چې خیراتي په خلکو حج کې او هلته پې خوراکونه هم کې او د لارې سفر هم وله کې، نو دا تیلی ته کې پیسې دې سره پارالې، خو داسې بوزه که نه وی که داسې وکړمه دا خلک بیا روانې کوي، دوی به بیا ډېرې زیاتې خرچې کوي په لاره م او په هغه ځای کې، نو دا تیلی ته والم چې دوی تمه چې څه خرچه کوو دا به رانه کټ کوي، نو دوی به لږه خرچه کوي او کټ کوم تی نه. دومره نیک سړی او د احادیثو دومره لوی استاد چې یو ځل په لاره را روان دی، صاحب د دنیا خلق استقبال ته ولاړ دی، د دنیا خلق. نو هارون الرشید بادشاہ برا چت ته وخت، کوټې ته وخته، نه د هارون الرشید بادشاہ لور برا په چت باندې ناسته وه په کوټه. هغې تپوس وکړو وی دا خلق څه کوي، د دنیا خلق په دې لاره کې ولاړ دی او زنده‌باد دی او لارې خشته دي او ګلونه دي هر چا سره او گلدستی دی، دا څه مسله ده؟ وی دا عبدالله ابن مبارک را روان دی. دا څوک دی؟ دا د نبی علیہ السلام دا حدیث استاد دی، دا هغه احادیث خلکو ته ښیي، د حضور پاک احادیث خلکو ته ښیي. وی دا خلک د هغې استقبال ته ولاړ دی. یو وی هذا والله هذا الملک، زما د قسم په الله چې بادشاه دا دی، لا ملک هارون، هارون الرشید بادشاه نه دی. هغه ته خو که خلک استقبال ته روزي، خو د پولیس او د فوج په زور روزي، دته خلک استقبال لراوتی دی او د زړه په وینو محبت ورته راوتی دی. بادشاه دا دی، دی د خلکو په زړه حکومت کوي. دغه د احادیثو لوی استاذ چې ټول عمر یې د حضور پاک د احادیثو په درس کې تیر کړ، پیسې م لګوه، سفرونه م کوه، زرګونه روپۍ خو یې د حدیثو په طلب کې لګولې دي. پلار یې چې مبارک، هغه اوږده قصه دا درته نه کومه، خو د یو بادشاه زوم و، ډېر لوی مال ورته دا بادشاه نه پاتې شو. نو دا ماشوم د الله نه به سوال کو، د مبارک م او ښځې چې الله موږ له یو ماشوم راکړه، موږ به پې ستا د پیغمبر احادیث زده کوو. او څونه خواري کړې وه د مبارک د پلار، د مبارک عبدالله مور چې وه د مبارک ښځه د بادشاه لور وه، چې واده کړه 40 ورځې را مبارک ورته نه نږدې کېده، خپله ډوډۍ به ورته لېږله، ورته سوال جواب لېږلو چې د پلار د کور ډوډۍ به دې نه خورې، زه به در لېږم دا به خورې. 40 ورځې پس ورسره میلاو شو، د ښځه خفه وه، وی سړی چې د نوم خوښ نه ولې دې واده کول، 40 ورځې زما د واده شو، ته نن ماله رالې؟ وی ما ته پته ده، وی ستا پلار نیک سړی دی، خو بیا هم بادشاه دی، امیر دی، هسې نه تا څه حرام خوراک خوړلي،
نو ما 40 ورځې دیاړي مزدوري وکړه، پتا مې حلال رزق وخوړو چې ستا د وجود نه ستا د پلار د کور هغه وینه ختمه شي او پاکه وینه در کې پیدا شي. نیت مې دا دی چې ما تا سره هغه خپل د واده خوشحالي وکړو او الله موږ له یو بچی راکړي چې ستا وینم پاکوي زما وینم پاکوي، نو داسې بچی به الله راکړي چې به م پاکي. نو نیت مې کړی چې په هغه بچي به د حضور پاک د احادیثو خدمت کوم. د هغې وینې نه دا ماشوم پیدا دی عبدالله. نو لوپر شو چې پیسه ډېره نو هلک لوپري لوپر په کباپونو په رباپونو پسې او په ګډ وړو پسې سر دی. پلارم ورته نصیحت کوي، مورم نصیحت کوي چې بچې ته خو موږ دې له نه وې غوښتې، ته خو موږ بل څه له غوښتې وې. نو یو باغ کې یو ځل ناستو، اوده شو. چې اوده شو نو باغ کې یو مرغۍ په ونه ناسته ده، کله یو خوا ټوپوي کله بل خوا ټوپوي. نو هغه مرغۍ د خولې نه دا الفاظ ووتل: الم یأن للذین آمنوا الم یأن للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله. تاسې دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. د مسلمان د پاره هغه وخت نه دی راغلی چې د په زړه کې عاجزي پیدا شي، یره پیدا شي او د الله یاد کی. اوس پوری مسلمان د الله د یاد نه په غفلت کې پروت دی، زړه کې اډو یره رانله چې الله یاد کی. چې دې راویښ شو هو دا خو ما ته دې مرغو واورول، بس پلار نه پیسې واغېستې، بابا تجارت لزم. پلار خوشحاله چې زه تجارت هم ښه دی، د لوپرونه خو بچ شي که نه. لا 10,000 روپۍ 40,000 50,000 روپۍ پلار نه اخلي. ډېره موده پس راغی، لوی بارونه یې ډک کړي دي په څاروو باندې وراغی. پلار یې خوشحاله چې پلار دوی به مې سره وړي، کپړه دا که څه شی دی څه شی دی څه شی دی. چې راغی بابا تجارت مې وکړ، ډېر کامیاب شو. څه دې راوړل؟ بابا دا څارو باندې ګوره دا مې راوړي، تجارت مې وکړ. تجارت یې سو ګرځېده چې چا سره به د حضور پاک حدیث هغه پسې به تا بیتې لیکه، چې چا سره د حضور پاک حدیث دی هغه یې لیکه. دا بارونه دا څه شی دی بچې؟ وی دا ټول زما تجارت دی، دا زما د تجارت سرمایه ده بچې. دي څه تجارت کپړه کې دی کړی دی، څه کې دی کړی دی؟ وی د حضور پاک د احادیثو کتابونه دی. اوهو مبارک شه بچې، مونږ خو دقې لا غوښتې. اله بچې سونه یو 60,000 درهم نور والا شابه که تجارت کې د کمی وی غم پوره کا. یو ځای کې د یو ملګري قلم وسره پاتې شوی و، یو میاش پس میاش مزل یې وکړه چې راغی یو ځای کې بسته کولا وکړه چې ویې کتل قلم په سره پاتې و. یو میاش مزل یې د هغه قلم دپاره واپس وکړه او هغه ملګري ته یې ورسو. دومره د احادیثو لوی استاد دی، بیمار دی چې کم وخت کې مري شاګردان ورته تاو دي. شاګردانو ته یې راشه زما د لاسو خپونه اوچت کې او په دې ځمکه مې څملاوي، په قالین نه، په بستر نه، په دری نه، په صادر نه. وی ما لاسو خپونه اوچت کې د کوزېدو نه یمه، دې خاورو باندې ماست دی کټ خوا کې په دې خاورو مې کېنوې. شاګردانو وی زه خو ممکن دا وجود به ګرم شوي خاوره لږه یخی نو څه چل به نو هغې زر لاسو خپونه ونیوه او په خاوره د پاسه کېنو. چې په خاوره یې کېنو قبلې ته یې مخ کړې نو دا خپله ګیره ونیول. ای پروردګاره عبدالله سره اسم نشته، پروردګاره دغه سپین ډکي دي ورسره الله. ای پروردګاره الله ته په سلګو سلګو په جړا شو، چغې وي پروردګار ته چې پروردګاره عبدالله ابن مبارک دغه سپین ډکي دي، ګوره اسم نشته. شاګردان ولته چغې جوړې کړې. اوهو زموږ دومره لوی استاد دی د الله نه دې وخت کې دومره یېرېږي، خو خپله ګیره الله ته مخامخ نیولې ده، اسم نشته بې د دې سپینو ډکو نه. جاړي فریاد کې الله ته چغې وایي، روړې وباسي. شاګردان هلته چغې وایي چې بابا د ده دا حل دی، دې دومره دې وخت کې په یاره کې دی چې خپله ګیره نیولې ده الله ته او سپینه ډکې الله ته مخامخ کوي او اسم نشته، موږ پکې خو غرق واله.